رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د صحابو په مجلس کې صحابه کرامو نه تپوس وکړو چې من المفلس اتعرفون المفلس، تاسو فقیر مسکین سړی مفلس سړی پیژنئ چې مال ورسره ني؟ صحابه ورته کو چې یا رسول الله او مفلس خو هغه ته وي الذي لا مال له ولا متاع ولا دینار ولا درهم. مفلس هغه ته ویل کېږي چې هغه سره کور ني، مال ني، دینار ني، درهم ني، جوړې جامې ني، اساس البیت ورسره ني، دته موږ مفلس وایو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، حقیقي مفلس دا نه دی، بلکې مفلس هغه دی چې هغه موس کړی، روژې نیولي، زکاتونه یې ورکړي، صدقات یې کړی، لیکن په ده پورې پردي حقوق وي، ظلم یې کړی، حق تلفي کړي دی، هغه حقوق یې نه دي ادا کړي. بیا به خلک راشي د ده نه به حقوق اخلي، نو ده سره خو به هغه حق وینه، هغه مال دی، هغه وینه د خون دی، هغه عزت دی، هغه ورکولی نه شي، د هغې په بدل کې به د حسنات هغې ته ورکولی کېږي. دا هم هغه چې د چا حسنات او نیکۍ وي، چې چا سره حسنات نی هغه به د سر نه جهنم ته غورځولی شي. بیا چې کله حسنات ورکولی کېږي نو که په حسناتو باندې کار شو خو ټیک ده، که حسنات ختم شو حدیث مبارک کې راځي بیا به د هغه خلکو سیئات او ګناهونه په ده باندې بار کړي. بعضې چا اشکال وکړو چې په ورځ د قیامت خو قرآن پاک کې راځي لا تزر وازرة وزر اخرى، یو نفس به د بل نفس بوج په بل چا نشي اچولی، نو دا خو بوج د ده په ده باندې واچولی شو. جواب یې دا دی چې دا د خپل بوج دی، د بل چا نه دی، ځکه چې دا د ظلم کړی و د هغې په عوض کې په واچولی شو. نو بیا به د ده سره حسنات ختم شي او معاصي ګناهونه په ده باندې بار شي، نو دی به جهنم ته غورځېږي.